ځان مسایل شروع کړي وو. نن هغه مسایل بیانوم چې هغو سره روژه مکروه کېږي. یو د هغه نه دا دی چې سړی قصدن په خپله خوله کې توکي راجمع کړي او ښې ډېرې او بیا یې تېروي، نو په دې صورت کې روژه چې دغه مکروه دی. بل دا که یو سړی دی زیات لوږې د وجې نه هغه ته زیاته وږه چې دی وږی شي، لوږې د وجې نه دا خبره کوي چې کاش الله تعالی روژې چې دا نه وی فرض کړې، نو داسې صورت کې یل دې سره هم روژه چې دا مکروه کېږي. او بل دا یو سړي باندې غسل واوښتل، نو دا ټوله ورځ غسل کې ګرځېدل چې دغه سره روژه چې دغه مکروه کېږي. مطلب بېشمعي نه پس دی څوک چا باندې غسل فرض شو واجب شولو، نو دې صورت کې به دغه څه دی ټوله ورځ بیا غسل کې ګرځېدل، نو په دې صورت کې بیا دا روژه چې دا مکروه دی. بل زانا په روژې کې روژې حالت کې په خپلو شنډو باندې سرخي لګول دا جایز دي، خو البته که دغه سرخۍ چې دی خولې کې ننه تلل یعنې د شنډو باندې ولګول او ننه بیا تلل، نو بیا دې صورت کې دغه روژه چې دا مکروه دي. بل روژې په حالت کې ټوتپیس وغیره لګول دغه صحیح نه دي، یا زنانه چې هغه دندسه لګوي، نو دغه صورتونو کې بیا روژه چې دغه مکروه کېږي. او دا احسن الفتاوا لیکلي جلد 4 صفحه نمبر 439، در مختار لیکلی دی صفحه نمبر 444 جلد 2، امداد الفتاوا لیکلی دی جلد 2 صفحه نمبر 141، آپ کے مسائل اور ان کا حل صفحه نمبر 4 جلد نمبر 586 گڼو فتاوا دا خبره لیکلی دی. او بل روژې حالت کې بېهوده خبرې کول او همدارنګې د فحش خبرې کول، د حرامې خبرې کول، دا ټول څه دي حرام ده، که نو حرام دی روژه کې او مکروم دی، او روژه کې بیا یا سخته ګناه دي او دا بیا حرام دي. آپ کی مسائل اور ان کا حل فتاوی دا لیکلی دی صفحه نمبر 4 جلد نمبر 586 باندې. بل دا روزهدار کوم سړی وي چې روژې نیولې وي، نو هغه بیا روژې حالت کې چاته وینه ورکول دا د دې والا صحیح دي، خو البته که د کمزوري سړی چې روژې حالت کې خرابېدل او کمزوري کېدل ورسره کمزوري ته محسوس کېدله، نو بیا دې صورت کې وینې وبستل چې دغه مکروه دي. بل دا روژې حالت کې اکثر خلک د لفافې وغیره دې باندې یو قسم ته ګوند باندې لاګي سرې باندې وي، نو هغه کله ډاډ شي یا لګوي، نو هغه دپاره بیا ژبې سره توکو سره ژبې سره کاغذ لګوي، نو په داسې صورت کې دیوله که دغه کوم د ګوند دی دی د حلق نه تېر شو، نو بیا ورسره روژه چې ماتېږي. او که حل نه تېر نه شو او بیا صرف ژبې سره لګول، نو بیا دې صورت کې دا روژه چې دیوله دا مکروه دی او مکروه کېږي ورسره. بل دا چې سړی ډېر زیات ټوله ورځ لامبي نو دا ټوله ورځ لمبل چې دا دیوله صحیح نه دي، دا سره روژه مکروه کېږي. او بل دا خولې کې همداسې یو شی ونیسي، نو په دې سره هم د دې والا روژه چې دغه مکروه کېږي. دا خبره فتاوای شمی لیکلې دی صفحه نمبر 419 جلد نمبر 2 باندې، او احسن الفتاوا لیکلې دی جلد نمبر 4 صفحه نمبر 452 باندې. بل دا که ژبې سره یو شی چې دی وڅخي د خوراک څخه بدل شوي، نو دغه څخل بغیر د سخت ضرورت نه، نو بیا دا شی مکروه دی او صحیح نه دی. بیشتي زور دا لیکلی حصه سوم صفحه نمبر 119 باندې. بل دا دی په خولې سره یعنې غاښونو سره یو شی چتول، نو دا هم صحیح نه دی، مکروه دی. او بله خبره ده یو سړی دی هغه خولې سره یو شی چکوي یعنې چتوي، نو دې سره روژه مکروه کېږي. که چېرې د دې حلق نه تېر شو، نو بیا روژه ورسره ماته دی، او که حل نه تېر نه وي شی بیا روژه ورسره مکروه کېږي. فتاوا علمگیری جلد 1 صفحه نمبر 191 باندې دا خبره لیکلې ده. بل د روژې حالت کې حجامه لګول دا صحیح دي، خو که پوهېږي چې یاره ما ته کمزوري محسوسېږي او څه کمزوري کېږم روژې ته مو بیا تکلیف وي روژې حالت کې،
نو بیا د حجامله کول چې دا مکروه دي. او بل دا رمضان مبارک نه مخکې کومه روژه نیستلی شي یو مشک ورځې باندې تېری شي نو هغه روژه چې مکروه دي. همدارنګې دغه یو مشک د کومې شکل او ورځ وي په دې کې دین علاوه بله روژه ساتل دا هم مکروه دي. فتوا علمگیری لیکلی دي صفحه نمبر 2 جلد نمبر صفحه نمبر 74 او جلد نمبر 2 باندې دا خبرې لیکلي دي. دا هغه مسایل مو بیان کړو چې په دې صورت کې روژې چې دا ټولې مکروه کېږي. خو بعضې مسایل مو کې هغه بیان کړو چې هغه داسې وي چې دې سره روژه چې هغه مکروه کېږي هم او بیا بعضې صورت کې ماتېږي. نو دا هغه صورتونه دي چې مکروهوالی حالت وي ټیک دی او دا بیا بعضې صورتونه مو بیان کړو هغه کې روژه ماتېږي. نو دا ټول صورتونه ځان ساتل پکار وي او دې سره بیا روژې کوم ثواب دی هغه کې هم کمی راځي. لحاظ دا کارونه ځان ساتل پکار وي.